گوری بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الحمل، دا فصل لی په بیان د حمل کې. معنی دا ده چې کله یو سړی وفات شي هغه په ورثو کې یو وارث شي دا حمل وي، نو مسله دا د حمل ته هم میراث ملاویږي که شري وارث و بالفعل وارث و میراث به ورته ملاویږي. به دوه صورت دي، کله د حمل د مړي سړی وفات شي د کور والے حملي، او کله د غیر مړي حمل وي، لکه یو سړی وفات شي او د هغه کلالی ورونو ته میراث ملاویږي او د مور حملي. دغه شان یو سړی وفات شي او د هغه د زوی د ښځې حمل وي او میراث چې کوم دی هغه نسو ته ملاویږي. داسې یو صورت وي. بهرحال میراث حمل ته ملاویږي. بیا د هغې لپاره شرط دا دی، توجه، چې د حمل ژوندی پیدا شي، اکثر حصې کم از کم ژوندی پیدا شي. ورسره شرط دا دی چې د مړي د مورث د وفات په وخت کې د حمل علوق نیولی مور په خېټه کې، که د مړي د مرګ نه پس علوق وشي دغه حمل ته نه ملاویږي. اوس د مړي د وفات په وخت کې حمل وو که نه، د دې لپاره یو بله مسله د هغه ذکر کوي چې د حمل اکثره موده څومره ده، اقله موده څومره ده. مثلا حمل اکثره موده 2 کاله ده، نو کله یو سړی وفات شو د هغه د کور والا 3 کاله پس بچی وشو، نو بیا به دغې ته میراث نه میلاویږي. بیا خو یقیني پته ده چې د هغه د مرګ په وخت کې د حمل نه و، دا د بل طرفه راغلی. دغه شان یو ورور وفات شو او د مور حمل دغه قصه وه، نو اول به د حمل د مودې بیان وکړو، اقله موده څومره ده، اکثره څومره ده. نو صاحب د کتاب ذکر کړي د امام صاحب رحمه الله مسلک دی زمونږ د حنافو د حمل اکثره موده 2 کاله ده، زمونږ فقهي کتابونه کې هم دي. او د لیث ابن سعد رحمه الله مسلک دی چې 3 کاله د اکثره موده د حمل. او د امام شافعي رحمه الله رائے دا چې 4 کاله ده، او امام زهري فرمایي چې 2 کاله ده اکثره موده د حمل. دا خو اکثره کې رائے وي. اقل څومره ده، نو 6 میاشتې ده ورسېدلې وي. یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې دا کوم حمل لیدله به دا به څو فرض کوو چې موږ دته میراث پرېږدو، په دې کې اختلاف دی. حمل لپاره به میراث پرېږدو که نه، اصل خدا ده چې د حمل پیدایش ته انتظار وکړو، هغې نه بس به میراث تقسیم کو. خدا اله چې کله حمل پیدایش قریب یو میاشت یا د هغې نه کم ټیم پاتې و، او که ټیم ډېر پاتې دی، نو به بهتره دا ده چې میراث فی الحال تقسیم کو، حمل لپاره میراث پرېږدو. توجه، او سوال دا دی حمل من الګ فرض کو که جنۍ فرض کو، او حمل الګ یو حمل نه کله 2 ماشومان هم کېږي، کله 3 کېږي، کله 4 هم کېږي، څومره فرض کو. د امام صاحب رائے دا رحمه الله چې د 4 الکانو حساب فرض کو، دا به پرېږدو د حمل ته. که 4 ماشومان وشو وربه کو، که څه پاتې او که یو وشو، نو کوم باقي پاتې دي انشاءالله مسله کې حل کوو، به واپس ورثو ته ورکړو. څه طریقې وایو. امام محمد رحمه الله نه یو روایت دا شوی دی چې د 3 ماشومانو حساب باقي پرېږدو، کېدای شي 3 ماشومان وشي به ول ورکړو، او که یو وشو باقي به واپس ورثو ته ورکړو. او د امام محمد رحمه الله نه بل روایت دا دی چې د 2 ماشومانو حساب پرېږدو. توجه ده. او د امام یوسف رحمه الله نه روایت ده
امام خصاف دی امام ابي يوسف رحم الله نے روایت کړی دی چې د یو الک حساب پریک دو داسې په فرض کو چې حمل دا الک دی نو بس دا غي حساب پریک دو یا د یو جنای ښا مثلا نور الکو ولا رسیدلې به داسې په فرض کو چې یو الک دی یا یو جنای دا او همدا مفتابه راي دا چې حمل لپاره کوم حساب پریک دو د الک یا د جنای والا به د دوه مسلې وشولې نور خبرې کوو ته وګورئ اکثر مدة الحمل سنتان عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى وعند ليث بن سعد 3 سنين وعند الشافعي رحمه الله تعالى 4 سنين وعند الزهري رحمه الله 7 سنين وقلها 6 أشهر دایو مسلوا اوس حمل لباربا د څو ماشومان حصہ موقوف کو دې کې میراي ویلي وي ويوقف للحمل عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى موقوف کیږي به حمل لپاره د امام سے بنز باندې 4 بنین او 4 بنات ما صرف 4 بنین ویلو څلور ماشومان خانو کاغذ الکانیو کې جنکی ايهما اکثر کم جمزیتو الکان کزیتو ابي کې جنکی زیتی دا دغه وي یعنی څلور پورې ويو طالب بقيه الورثه باقی ورثو ته ورکو اقل انسبا توجه جی ان څلور الکان فرض کی ورثو ته څومره سم ملاویږي څلور جنکه فرض کی څومره ملاویږي کوم صورت کې چې کم ملاوي دله کما عقب ورکو باقی موقوف کو مثال لکو صحیح به بوې شي اسانه ده وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب 3 بنينا موقوف کیږي به ایسر دري الکانو 3 بنات یا د دري جنکو ایوم اکثر جګه مزه ترا هغه رسي بدی باندې رواه ليس بن سعد دا غیر مشهور روایت د امام محمد رحمه الله وفي روايه اخرى نصيب ابنين وهو قول الحسن واحد الروايتين نبي يوسف رحمه الله تعالى دو مشمان والا دا روایت هشام کړي دي ورول الخصاف نبي يوسف رحمه الله تعالى انه يوقف موقوف کیږي با نصيب ابن واحد او بنت واحده وعليه الفتوى هم بدی فتوا رقم چې دی امام يوسف رحمه الله خیره قول له دی ولک یا دیو جنی سبب موقوف کیږي البته امام یوسف رحمه الله وی ورسولم چې سی ورکړلی کفیل بتی خلو چله کوم خو یو ولک فرض کړي چې دا حمل دی او تاسو لمې سي درکړي چې لکان دوشي بستا سوي کمی وخیږي دغه بقیا به واپس را کوي په دې بتی کفیل ونیسي ويؤخذ الكفيل كفيل بني وليكي على قول دي امام ابو يوسف رحمه الله ده قول موافق دو مسلې شو کنه برګوري درېمه مسله کې د دې خبرې بیان دی چې دا حمل د میت نو شي دوه صورت دي دا حمل د میت نو دوه صورت دي توجه ده وښي یعنی سړی وفات شو د کور ولې حمل دی دوه صورت ادا دي کچري اکثر موده د حمل نو تیر شوی او یا اکثر موده د حمل 2 کال دي کنه او اقل موده د حمل شپږ میاشتې دي فإن كان الحمل من الميت وجاءت بالولد لتمام اكثر مده الحمل واقل منها 2 کال کې دنه ماشوم پیدا شولند دا د سړي خاوند د مرګ نه پس د خزي ماشوم 2 کالو کې دنه هغه دا دري شمیشتو کې پیدا شو شل میشتو کې پیدا شو اچھا پنځو میشتو کې پیدا شو څلورو میشتو کې پیدا شو توجه ده کنه دې کې دنه پیدا شو نو وسی حکم داده چې ته میراث ورکو څنګه ورکو اکاله کو دالک ولې سب ورکو جنې والا ورکو دیم صورت
او دا صورت ال دې لپاره یو قیدم دی ګوره اکثر مودای حمل 2 کاله ده پدې کې پیدا شو یا باقله کې یا د دینم په کم کې پیدا شو خو شرط بدایي چې خزي دانی ویل زما عدت تیر شو اوس کې خزي ویل زما عدت تیر شو درې زبان دي حمل مې نشتا به دا غینه بس شپږ مې زیات ټیم تیر شو د عدت تیر او به ماشوم پیدا شو به د میراث ملاويږي برحال اول صورت داده اکثر مودای حمل کې دن ماشوم پیدا شو دا با وارث وی میراث بوته ملاويږي دیم صورت داده چې اکثر مودای حمل 2 کاله ده د خاوند د وفات نه بس ماشوم 2 کالو نه زیات ټیم تیر شو پیدا شو اکثر موده مایم ټیم وخته په دې صورت کې بدت میراث نه ملاويږي دا خود پلان نه دی کوم چې وفات شوی ورسېدلې به دریم مسله څلورم وان کان من غیره کدا حمل پلار نه نو د مړی نه نو بل چا نو لکه نور مثالونه مونږ ویلو یو کس کلاله دی ورونه خويندې پاتې نور څوک نشته لري امور حامله ده نو د مرګ نه بس د مرګ په وخت کې مور حامله و مرګ نه پس ماشوم پیدا شو د مور دا صورت شوکا اوس دې کې 2 مسلې کچري اقل موده د حمل چې دا څومره ده شپږ میاشتې نو شپږ میاشتې نه وی تیرې شوی یا شپږ میاشت کې یا د دینه کم ټیم کې ماشوم پیدا شو وارث وي او کچري شپږ میاشتو نه زیات ټیم وو اته میاشتې تیرې شوی ماشوم پیدا شوی وارث نه الته څومره 2 کالو پورې چې پیدا شو وارث به ودلته شپږ میاشتو پورې ورسېدلې به وګورې دې تلکشن فإن كان الحمل كچریو دا حمل من الميت دې مړی نه معنا سړی وفات شو خزي حامله ده وجاءت بالولد دي خزي ماشوم پیدا شو له تمام اکثر مدت الحمل پر 2 کالو کې او اقل منها یاد دینه کم خو شرط دا دی ولم تكن اقرت بانقضاء العده خزي اقرار د انقضاء عدت نه کړي يرث او يورث عنه میراث بموړي او کبه رس وفات شو دنه میراث ولل کیږي د حمل لکه وان جاءت بالولد لاكثر من اكثر مده الحمل لديهم زر ټیم تر شو 2 کال نه پس پیدا شو لا يرث ولا يورث نو میراث وړي انو میراث ته وړل کیږي ورپسې بل مسله غیر میت وان کان کچره د عمل من غیره د میت نه علاوه د بل چاو وجاءت بالولد او به د مور ماشوم راوړو لسدت اشهرن شپږ میاشتې تیرې شوی او اقل من حیا د دینم کموي يرث وان جاءت او ماشوم پیدا شو وان جاءت به کدي خزي ماشوم راوړو لاکثر من اقل مده الحمل شپږ اکثر د اقل مده حمل شپږ میاشتې نه زیات ټیم تیر شوی نو لا یا سبب نه وړي تاسو په شولې اور سره مسله دا شرط من دا لګولې ګوره 2 شرط هم لګولې یو دا چې د میت د موت په وخت کې اولوق جوړ شوی حمل وی دا غیر بارنده قصه وکړه دیم شرط دا چې ماشوم ژوندې پیدا شي نو یا مکمل ژوندې پیدا شي او یا اکثر یې ژوندې پیدا شي نو که مکمل مړ پیدا شي یا اکثر یې چې روزي نو مړ وي اقل چې روتي ژوندې او بقایا اکثر چې روزي نه مړ وي بیا به میراث نه ملاوي دا غیر پر به علامات سره نوغه بیان یو تو ګورای فین خرج کچری ماشوم وروتلو کمانه فین خرج الولد دغه ده کنه خاصش فین خرج اقل الولد کروتلو اقل د ولد ژوندې ثم مات به مل شو اکثر مل وروته لا يرثو راز بنوړي وین خرج اکثر او کا اکثر وروته ژوندې ثم مات رستمل شو يرث وز میراث ولې لکه ژوندې پیدا شو الاکثر حکم الکل مسله ده خجی وس من څنګه بيجنو چې اکثر دومره اکثر دی دومره اقل چې پته خورته ولګي نو وي که مستقیم راوته نه سر یې والله وتخفیرستو
نو تر سینې چې راوتلو ژوندې او دغه نه بس مړ شو بس دا اکثر راوته ژوندې او ګر سینې پورې را نو را رسیدلې مړ شو سر را بار شو د سی وای مړ شو نو اکثر ایسا مړ راوته د میراث ملاويږي او کولټه راوتلو خپې ول راوتلې نو تر نو پورې کراوته ولا ژوندې ورستو مړ شو اکثر ده او که نو پورې لا نو راوته او مړ شو به اکثر یې سمل راوته وي میراث نه وړي او ته وګوره فإن خرج الولد وما شمر وتن مستقيما برابر فالمعتبر صدره معتبر بدل سینوی یعنی اذا خرج الصدر کله چې سینه روزي سینه بوري ټول میراث باخلي او که سینه بوري رسیدل مړو ماشوم یادو کا مزه میراث نه اخلي وان خرج منکوسا او که ماشوم الټا وروتلو فالمعتبر سرته اعتبار به نم لروي قسم کړی دا اوس وی الاصل في تصحيح مسائل الحمل لکبر وګوري اوس خبره کوکا اصل مسلې ترالو انتي اسانه ده څنګه مخکې مون خنسا کې ویلو دو صورت هم جوړو دلته هم دو جوړو اصل طریقې دا ده یو بیر بد حمل الګ فرض کو مسله به جوړ کو یو بیر بد حمل جنې فرض کو مسله به جوړ کو درازي شروع بیو کو به ورسو عبارت وایو آسان دي بالفرض والتقدير سړی وفات شو خزه پاتې دا مور دا پلار دی او لور دا او یو حمل دی زوجه پاتې دا اخکاری بګي او اب دی اب بنت حمل دلته موږ دا ابن فرض کړی ښا یو بیر به ابن فرض کو مسله به جوړ کو رسې به درا شی جوړه کوي زوجي د څومره ملاويږي ولد شتا سمن د څومره ملاويږي لکه دې ورزه دې کوم انتم د څه کوي د څومره ملاويږي سودس زګو اولاد شتا اب د څومره ملاويږي سودس ابن موجود دی کنه سودس او بنت څومره ملاويږي یو ابن دی یو بنت ده دواړه عصب دي اوس راځي مسله به جوړ شي 24 نه دا ملاو شو 3 دا ملاو شو 4 څنګه یاره اولاد شته نه اولاد شته کنه نو اولاد چی به دغه ګوري ارسه به دی باندې نو 4 او 4 8 او 3 11 بقایه څو باندې شو 13 د دې مجموعي څه شو دا پرې دی اوس بل مسله کوي تاو ته کیده دلته حمل بنت فرض ده به مسله څونه جوړیږي زوجه ته سمن او دې ته سودس ته سودس او دو بناتو ته څومره ملاوي سلسان مسله 24 نه جوړه شو دلته 3 4 4 او سلسان 16 4 और 4 8 और 3 11 और 16 27 اول بګه وشو وسنا اولیاء ده کنه
ولی دلته بس صحیح د سدس مالا سبا دی خاصه متر 4 نه زیات نه ملاویږي غدا سی به ولیکو سدس او سبا خو نور څه په پاتې نشو و به رسیدلې اوس راشي موازنه وکي موازنه اچھا جی راځي تسیو کوس تسیو طریقه سره څنګه چې موږ پرون خنسا کې ویلی و د دوړو مسلو ترمنځ به نسبت وګورو دلته 27 ته کنه دا قصه هم نه لاړه کنه اول کې هم نه دا لاړه شي 27 او 24 ترمنځ نسبت کده تباینو د یو کل ببل په کل کې ضرب ورکو او که توافق د یو وفق له بل په کل کې ضرب ورکو چې دلته مو کتل د 24 او 27 منځ کې نسبت د توافق ده ثلث پکې چلیږي هغه کې 8 بیرې چلیږي او دې کې 9 بیرې چلیږي 3 بدې کې 9 بیرې چلیږي ښکاری پکې صحیح اسنه چې نه ښکاری لگا تاسو ورته صحیح کنه به اوس راځي 9 ضرب 24 یا 216 جوړیږي 9 ضرب 24 216 او یا 8 ضرب 27 هم 216 جوړیږي نو مسره تسیو شول 200 216 پوه شئ به دومره پورې ورسېدلې مخکې راځي او مقشن خنثا بشن برنو لچې سور کو ادي به وفق کې وزرب ورکو د اولی مسلې ورسول چې صد د سین ورکو د دویمه مسلې به وفق کې وزرب ورکو د یو عنوان شو تعبیر شو د دویمه مسلې ورسول چې سور کو د اولی مسلې وفق کې وزرب ورکو راځه 9 ضرب 3 څه شو او 4 ضرب او 9 ضرب 4 36 تلتم 9 ضرب 4 36 او 13 ضرب 4 117 13 ضرب 9 ما 117 117 کا دلته راشي اوس باټ کې ورکو 3 ضرب 8 دا اوله مسلې کوم وفق دی اعلان ورسول باغی کې ضرب ورکو 3 ضرب 4 8 ضرب 4 8 ضرب 4 او 8 ضرب 16 128 تاسو پوه شئ اوس وګورئ موږ ویلو دواړه مسلې به جوړې کړو یو مسله به د یوې مسلې وفق لا کتوافق نسبت د بل په کل کې او کتباین نسبت د یو کل بل په کل کې ضرب ورکو او تسیشي به چې کله یې ورکو نو کچري د توافق نسبتو اول ورسول به د دویمه مسلې په وفق کې او د دویمه ورسول به د اوله مسلې وفق کې ضرب ورکو دا به یې شي د سینه او کتباین نسبتو اول مسلې ورسول ته به د دویمه مسلې په کل کې او د دویمه مسلې ولا به د اوله مسلې په کل کې ضرب ورکو دلته موږ توافق ولا کار وکړو دومره پورې مسله حل شوله اوس به څه کوو اوس به وګورو چې بر اولاندې کې کمه یې کم ته ملاويږي کمه یې کمه یې ودا نو تاسو وګورئ الته به 216 کې 27 ملاو شوی و زوجې ته او دلته وته 24 و نو 24 به وته ورکو او کم چې بقیا زیتی ده هغه به موقوف کو نو 24 هم چې ورکړه 27 په حساب سره نو څو باقی باندې شو 3 دا وته لاندې ولیکو 3 باقی باندې شو اقل ورکړه کنه اقل ور دلته چې ابن فرض کو زیته رسیدل او چې بنت فرض کو حمل نه کم رسیدل مو ویلو چې کم صورت کې کم رسیدل کبه فرض کو نو بنت په صورت کې کم رسیدل
او د ابن بصورت کې چې کوم ځای ته رسیدل موقوف کړل اتین شو او دیم تبر 36 ملاو شوی و اولان دی وته 32 و 32 به وته ورکو او څو به وته موقوف کو 4 او اب تبر 36 اولان دی 32 صدتم 4 موقوف او حمل او بنت او حمل تا برا 117 و اولان دی 128 و دی ته څو موقوف شي یاره موقوف شو کنه دلته به یاره نه موقوف کو دلته به څه کو بنت خو موجوده ده کنه بنت ده کنه نو څه به وکړو چې دا ابن چې امام سے برای دا ابن به څلور فرض کوم ویلو امام سے ابن څو فرض کوم نو د کې دې شي څلور زمون وشي نو چې کې دې چې څلور وشي نو بنت به څومره ملاوي ګرځي غو ګورو نو یو بنت او څلور زمون چی د مجموعي تور نه شو ابن ډبل حسابي گیا تا او بنت نه نو باندې 117 تقسیم کا 13 رسی 13 څومره رسی 13 نو موږ بنت 13 یې څور کو کا باقی به موقوف شي 117 کې چې 13 ور کړل 128 به حساب کو نو به څو باندې شي 115 13 به ور کو 115 به موقوف شي نو پیږي زه ته یې 128 تا کنه ورا اقل به ورکو او د زید به اعتبار سره به موقوف کوي نو 117 کې مقاله ورکړه 13 شولا زید به اعتبار سره خو زید 128 دینه بس صبح دي شو به موقوف کو وګورئ بنت لمنګ ورکړه 13 او باقی موقوف شو وی څو 115 خلم دې کنم دې اوس بچو دومره پورې پوه شولې اوس بالفرض والتقدير بنت پیدا شوله یعنی کوم صورت کې چې کومه یې سملاوي دله هغه صورت مې استراله از به غدي تخپل یې سملاوي شوی نو کې بنت پیدا شي 24 خو متور کړی د 32 ته دې قصه ختمه شو رسي به نو کې بنت پیدا شوله څو بنات بشي دوا حصہ مجموعه څومره 128 بس 64 به ورسیږي کنه پوه نه شي او که ابن پیدا شو ابن په صورت کې غدي ته ډیره میراوي دله غدي ته خپل بقای ورکو 24 ورکړو 3 به سنور ورکو 27 دغه شاند ته 36 نو یو ابن دی یو بندا د 3 دی رسي بي او حصہ ګوره که ابن پیدا شو یعنی کوم صورت کې چې ورثو ته زیات یې سم ملاوي دله مونږ ورکړې کم ده ورثو ته خپل موقوف ورکو ورم کړل او پیدا شوی څوک دی دلته مثال ابن پیدا شو نو یو ابن دا او یو بنت دا ابن ډبل حسابيږي ندی ودري دي نو اوس بده سی وکړو موقوفه یې ټول سمره مجموعه 115 وا د څه وکنه او 13 و سره مرګریم کو 128 بشي قران ویل ګوره که ابن پیدا شو نو د دې بنت اسمه 13 وا په 117 کې 13 وا کا دې کې بقې سمره پاتې وو د سی وایا ورته نور خو دې ته ملاو شو کنه خبره 117 پاتې شو دا ابن کچره ابن پیدا شو به خو یې دغه لاړې به خدل ته صرف 117 پاتې دي وسم دماغ کارونه کو 117 با 28 نه 28 خو به لګو کې پاتې وي اوس موږ ډېر ورکړلې 117 پاتې دي 117 کې 13 ورکړې وا او بقای څو پاتې 105 نو 104
4 دي کنه کا 104 موقوفه سره د بند یې نه درايوځه کا ځکه اوس ټول د ورکو 117 په 3 باندې تقسیم کو 117 تقسیم 3 څو دي 39 راځي څو 39 باندې ته ورکو او 39 78 باندې ته ورکو پوه شولې به کنه دا سره کتاب کې لیکل دا اوس به ذکر کو عبارت بوایو او سره باندې تب کې ګوتیم نشو ته کتاب ته ګوره اسافي صورت باخره کې لیکو کا لکه دلته وګورئ خکاری درته ابن پیدا شوی دی کنه مثلا سبي صورت زه کم دی ویلو کنه پوهه بشوي ورسېدلې وګورئ د لکشن تمام دی الاصل في تصحيح مسائل الحمل اصل بتسيد مسائل الحمل كذا ان تصحح المساله تسيب وشي على تقديرين دو تقديرين باندې کم عاني على تقدير ان الحمل ذكر يو ولا تقدير انه انثى دوش دو مسئله جوړ شوي به وګوري کم کې یقب او تورکو او هغه بقای سبب موقوف کو دام ویلو ثم ينظر به وکتل شي بین تصحيحي المسالتين اچھا جی اول خو بدغه وګدا یو تسهیل بل تسهیل کې ضرب ورکو وقب بصورت کې دی او فقد بل کل او تباين بصورت کې دی او کل بل کل خجی فین توافقا کې چری دوړو تسهیل مینس کې توافق نسبت او بجزء ان په یو جزء نبی وداسیو کی فضرب وفق احدهما لبضرب ورکی فی جميع الاخر وان تباينوا كدوالو تسهيل منس کې نسبت د تباينو فضرب كل واحد منهما في جميع الاخر يولب بل كل کې ضرب ورکی فالحاصل چې د تصحيح المساله شي به چې ورسو د ایسي ورکه نو د مذکر ولا او د مؤنث په مساله کې تباين په صورت کې او توافق په صورت کې وفق کې ضرب ورکه مؤنث ولا او تبا د مذکر په مساله کې تباين په صورت کې کل کې توافق په صورت کې وفق کې ضرب ورکه نو وي ثم ضرب نصيب من بهت ضرب ورکی صدا چا د کان له شيء من مساله ذکورته چاغه د ایسه د مسلې د مذکر نه ملا شوی وا چا کې ضرب ورکه فی مساله انوثته مؤنث په مسله کې کنه دا چې تباين نسبت او فی وفق د مؤنث مسلې په وفق کې ضرب ورکه توافق کې ومن کان له شيء هغه څوک چاغه د بارې سوا من مساله انوثته د مسلې د مؤنث نه هغه د ضرب ورکه په مساله ذکورته کې تباين په صورت کې او په وفقها کې به ورکه توافق په صورت کې کما فی الخنثى لګرا خنثى کې تیر شوی وا به ثم منظر فی الحاصلین من ویلی به نظر کو چاله کما کې ملاو شو نو عقب ورکو او دا اکثره کې چې کوم عیسی ملاو شوی دغه زیتی عیسی د موقوفه جوړو کو لکه دلته زوجه ته 27 او 24 نو 24 کم وا او 27 په اعتبار سره درې موقوف شو دا څه وکنه نورتم ثم انظر بمنظر وکي فی الحاصلین کی من الضرب ضرب نشکم حاصل شوی چې ايوما قل كما قلد يعطى لذلك الوارث قلب دي وارث ملاو شي والفضل الذي حكم جزيتي فاتوا بينهما د دوړو حاصلینو ترمنځ چې کوم زیتی وا 24 27 منځ کې څو بعد شول 3 ابو موقوف من نصيب ذلك الوارث هم دغه وارث سبي موقوف بوي نو به توجه به وای کچري حمل اغه ظاهر شو کوم چې مونږ یې سور کړي خو قصه ختم شو یعنی کوم یې سم ور کړی دا حمل هماغه پیدا شو چې کوم ورکو بس قصه ختمه ده نو فإن ظهر الحمل كشر ظاهر شو الحمل فإن كان مستحقا كشر مستحق لجميع الموقوف فبها اغه کوم چې موقوف وغټول مستحق لکه بن پیدا شولا دې صورت کې نو پورا د 128 مستحق شو نو هغه ته څه باندې نشو بس چې ور کړی قضا
وان كان مستحقا او كذا بل حمل پیدا شو ابن هغه د بعض مستحق موقوف بقایا پاتې شو نو وس فياخذ ذلك دغه بقایا بعض اچھا جی نو فياخذ د عمل بواخل ذلك دغه بعض بوالي او دا کوم موقوف فاتې دي والباقي مقسوم بين الورثه ورثه منس کې تقسیم شي فيعطى لكل واحد من الورثه بلا بشر واحد ورثه ما كان موقوفا كم چې موقوف على كتاوري کنا من نصيبي دغه د سینا کما اذا ترك بنت برخدا ور بنت دکنا وابويني ابو دي امشتا وامراه امراه حاملا